لر او بر او لر او بر او لر او بر او دوی نتیجه سره ووتله، ته هم در بدر او زه هم در بدر او ته هم در بدر. دا څو ورځې ژوندون خو محبت دپاره کم دی او حیران یم چې نفرت ته خلک څرنګې جوړیږي. مولانا فضل الرحمن د پښتون قوم پسې خندا او د ایمل ولی ورته څه ریپلې ورکړې واورئ. یو صاحب ودرېدو وي دا لر او بر وي دا چې لګیا دي وي دي دا وکړه چې داسې کول او اوس وي لرم در پدر او برم در پدر. نو صاحبه مه شرمې، بیا چې در پسې کتابونه سپړم نو بیا وایه چې خولې ټیک نه ده، بیا پکې ګیلې او مانې شروع کې. نو اوس چې کتاب راوسپړم نو کو لر دی او کو بر دی، خو چې پښتون دا در پدر دی او تبا دی نو دا د دغه المایسو د وجه تبا دی، کوم المایسو چې دا خوره د اور ته مخامخ کړی ده. ملګرو دغه کلیپس مو واورېدو، د ځانه نه وایم، د نفرت جرړه چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ته به زه ووایم، ځکه چې ابتدا د کړې ده تنزیه او هغه هم په لر او بر پښتون باندې، او جواب ورته هم د هغه د پی ډي ایم یو ملګري ورکړی ایمل ولی، ما ورله نه دی ورکړی. خو زما دلته کې د مولانا فضل الرحمن نه دغه یو ګیله ده چې همیشه د پښتون لره نفرت ورکړی دی او هغه پسې د خندا کړې ده، ځکه چې ستا د پی ډي ایم خپل وګړی ایمل ولی چې کوم دی هغه په تا باندې د دغې خبرې جواب تا لره په خپله درکړی دی، خو په ښو الفاظو کې او که په بدو کې، ځکه چې ستا ملګری دی. په دغې زه څه نه وایم، خو همیشه چې کوم دی ستا کار انصاف، محبت او امن خورول دي، معاشرې لره د اسلام د اصولو مطابق یو درس ورکول دي. خو زه حیران یم چې تا خپل کار، خپل ډیوټي، خپل فرایض ولې هیر کړي دي. کمنټ سیکشن کې راته ضرور د دغې حوالې سره د مولانا فضل الرحمن د دې ډیوټۍ او د هغې نه د هیرې او د شا کېدلو وجوهات ضرور منشن کړئ.